یو زنده چې د مرده په قبر ورشي یو زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بس د نصیحت په دا دنیا او په دې قبر کله کله لیکلي وی څنګه چې ته یې داسې زوم څنګه چې ته یې داسې زوم داسې به تشې لکه زه چې څنګه شومه مطلب دا دی زه هم لکه ستا ګرځېدم زما هم لکه ستا مزې وې زما هم لکه ستا کور و زما هم لکه ستا خپلوانو نن دلته په دې تیارو د یوازیوالي په کور کې پروت یم نو ته هم دې ځای له را روانې تیارې کوه دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بخاري شریف کې راځي یو ځل بعد کسانو چې د هغې دا شوق و چې موږ ته باچایي میلو شي موږ ته مشري میلو شي او موږ د په خلکو باندې حکومت وکړو لکه اوس هم د هر سړي شوق دی وی چې یاره که ما ته باچایي میلو شوه او ما ته ممبري میلو شوه دا د ډېرو خلکو شوق دی او ارمان دی خو د هر چا پوره کېږي نه چې د چا پوره شي نه هغه بیا ستومانې خو بیا ورې د کوزېدو بند نه ورځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل انکم ستحرصون علی الامارت یا علی الامارت تاسو په امارت پسې په مشرۍ پسې ډېره زورونه کوئ تاسو مشري ډېره زیاته خوښوئ چې ما ته د حکومت میلو شي و انها ستکون ندامة یوم القیامه د قیامت پر ورځ باندې په دې باندې به ګورې پیمانه یې دلته چې چا باچایي کړې ده دې دنیا کې چې چا مشري کړې ده نو زیاده تر خلک به داسي چې سبا قیامت کې به غریبانانو رانیولي مظلومانو به رانیولي چې زمونږ حقونه دې والي دي مونږ سره دې زیاتي کړي دي زمونږ پیسې دې خوړلې دي نو سبا به د مظلومانو ګریوان ګوره د هغه سړي په لاس کې نو پیمانه به نو فنعم المرضعه وبئس الفاطمه فاطمه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی دا مور چې د بچي له پی ورکوي نو دغه وخت کې دا مور ډېره ښایي بچی ډېر خوشحاله دی چې مړی یې که نه خو کله چې د پیو نه صبري د پیو نه یې پرې کوي نو ګورې بیا دغه مور ډېره ناکاروي دغه بچی ورته ډېر غوسوي مطلب دا دی چې د باچایۍ ته او د مشرۍ ته په اول کې تاسو خوشحالیږئ او تاسو وایئ چې یاره خو دا مزې دي خو ګورې دا چې د سړي نه بیا ځي نو آخر کې ګورې بیا هغه شانتې کاري لکه ماشوم چې د پیو نه شلی او جدا کوي نو مطلب دا دی چې څوک باچایۍ باندې کیني کرسۍ باندې کیني مشري وکړي نو وروستو بیا پیماني ده ستوماني ده ولې خیانتونه یې کړي هغه شان کار یې نه کړي هغه څنګه چې په کارو دا بل حدیث ته چې نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی و چې د قیامت پر ورځ باندې به د مؤمنانو د رب سره ملاقات کیږي یاره داسې به وي چې موږ به خپل رب ووینو نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انکم سترون ربکم کما ترون هذا لکه څنګه چې دا د څوارلسمې دا سپوږمۍ تاسو وینئ دغه شانتې به تاسو مؤمنان او مسلمانانو په قیامت کې خپل رب ووینئ په جنت کې به خپل رب وینئ او دا به ډېره لویه خوشحالي د جنت په نعمتونو کې په خوشحالو کې لویه خوشحالي او لوی نعمت د جنتیانو دپاره دا دی چې جنتیان د خپل رب سره ملاقات وکړي نو یقینو که دې ته یوه زیاده په قرآن کې ویلی دی چې دا د نعمتونو کې لوی نعمت دی زیاتی نعمت دی چې مؤمنان مسلمانان به د خپل رب سره ملاقات کوي نو الله دې کی چې مونږ جنتیان شو او زمونږ د رب دیدار رب نصیب کی او الله دې راکي دا بل حدیث ته چې یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انصارو لا د مدینې د خلکو لا په غنیمتونو کې ډېره لویه برخه ورکوله جاګیرونه او جایدادونه یې ورکوله نو ګوره صحابه خو داسې مسلمانانو چې هغوی چې ځان لکه مفیده لیده نو د بل مسلمان دپاره یې خوښوله او د هغې دپاره یې غوښته نو دغې کسانو د انصارو دا ووې چیرې د مهاجرینو ته زمونږ د رونو ته دې ته هم که میلو شي که نه نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ووایي د انصارو ته دا د بخاري شریف روایت دی چې انکم ستلقون بعدي اثرتان
یقینا زمان رستو داسې وخت را روان دی لکه اوس چې تاسو قرباني کوئ قرباني وایې چې که موږ ته میلاو نشي د نورو ترې میلاو شي نو رستو داسې وخت را روان دی چې په تاسو باندې د نورو غوره د نورو امارتو او د نورو مشري در باندې را روانه ده نو فصبرو په هغې به ګورم بیا صبر به کوئ صبر به کوئ لکه څنګه چې اوس دلته کې صبر کوئ او مطلب قربانی کوئ او ایثار کوئ د خپل رور د خپل مسلمانانو خیال ساتئ که نه او قربانی را درکې نو دکه شانتې وروستو وخت را روان دی نو صبر به کوئ حتی تر دې پورې تلقوني علی الحوض چې ما سره میلاو شئ په حوض باندې په حوض کوثر یعنی قیامت کې به ما سره میلاویږئ زما هغه حوض له به راځئ اوبه به د هلتې نه څښئ تاسو ته به لوی مقام میلاویږي خو په دې دنیا کې ګورې سختې را روانې دي او ان مع العسر یسرا په دې سختو پسې بیا راته را روانه ده مطلب انسان له پکار دي چې په دې دنیا کې هر ارمان نه پوره کیږي د انسان په دې دنیا کې هر خواهش نه پوره کیږي هر خواهش د باچا نه پوره شوی که نه نو صبر پکار دی ایثار پکار دی او پوره خوشحالی چې کم دی هغه خو د الله په دربار کې دي یو ځلې صحابه و نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې یاره مونږ خو کسان اوس ډېر یو خوشحاله غوندې وو نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی څومره به یې تاسو وشمارئ کلمې والا او ایمان والا نو هغې وی چې یاره شپږ 200 کسان تعداد رسېدلی دی دغې ته نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ګوره په دې باندې ډېر خوشحالیږئ مه چې زمونږ تعداد ډېر دی د الله په امداد به خوشحالیږو د الله په مرسته مرګرتیا به خوشحالیږو دا ډېر تعداد په سر د ډېر تعداده به د الله امتحانونه در باندې راشي او راضي به ځکه انکم لا تدرون لعلکم ان تبتلو تاسو ته پته نشته کیدای شي په تاسو باندې امتحانونه راشي کیدای شي په تاسو باندې سختې راشي نو ریشه داسې وخت پکې راغی چې مسلمانانو ګورې د کافرو د یارې مونځ نشه کولی بیا بارو ځکه الله قرآن کې ویلی دي چې د کافرو منصوبه جوړه کړې ده چې که دا مسلمانان په مانځه باندې ودرېږي او دی د خپلو وسلو نه غافله کیږي لو تغفلون عن اسلحتکم فیمیلون علیکم میلة واحده نو په یو ځای باندې عمله کوي او تاسو ختمی نو یقینا چې بیا مسلمانانو باندې هغه امتحانونه راله بعضې مسلمانان د ډېرې مطلب د مشکلاتو په حالاتو کې هغې حبشې ته هجرت وکړو که نه دا سختې وي دا امتحانونه و د چا نه مال دا لاړو د چا مطلب دارې کورونه پاتې شو چا باندې یو قسم امتحان نو انسان له دا نه دي پکارو چې دې ته ګوري چې ګنې بس ما باندې خوشحالی دي ما باندې نعمتونه دي او مطلب داره چې ما باندې به غم را نشي ما باندې به امتحان را نشي ما باندې به سخت را نشي نه د باچایۍ په کرسی باندې ناستی فوج ورسره دی او پولیس ورسره دی او لښکرې ورسره دي او پاټۍ ورسره دي او په هغه کرسی باندې چې کوم دی نو هغه ملامته شي او په کرسی ناستی او هغه کرسی یې بچ کولی نشي او هغه پولیسان یې بچ کولی نشي او هغه خپله پارټي بیا بچ کولی نشي د الله امتحان د الله سخته دا چې کله راشي دې ته بیا سړی کم دی ټینګېږي دا بل حدیث دی چې کله انسان په دې دنیا کې ګوره په مال باندې فخر کوي کله په جایداد باندې فخر کوي کله یو سړی په دې خپلو سامانونو د دنیا باندې په کورونو باندې لویې کوي نو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په دې باندې ډېرې خوشحالۍ او لویې نه دي پکار ځکه داسې ورځ را روانه ده قیامت را روان دی چې ټول به یو شان بربند یې ټول به یو شان خپې ابلې یې ټول به یو شان پیاده روان یې چا سره به سورلیم نه او ټول به ناسونته یې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمائی دا د مسلم روایت ته چې انکم ملاقو الله یقینا تاسو به مخامخ کیږئ الله سره د قیامت پر ورځ باندې به تاسو روان یې د الله دربار ته او داسې به چې مشاتن حفاتن پیاده به روان یې د چا سره به ګاډی نه پیاده به روان یې چا سره به اس نه چا سره به سورلی نه او دغه شانتې خپې ابلې به یې ټوله خپې ابلې د چا به بوټان او د چا به سینډل نه ښه او بل عراتن بربند به یې ټوله جامې به هم د چا نه
ټول به یو شان یې او بل غرلن ناسونته به یې نو یو ځل د مؤمنانو مور د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو چیرې دا حالت په مونږ باندې چې دغه شانتې جامې نشته او انسانان بې جامو دي نو د یو بل پردې ته به ګوري نو پیغمبر علیه السلام ورته وی چې هغه داسې رواج ده چې څوک پردو ته یو بل کتو ته بوزګاریږي نه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه د هر چا دپاره به داسې یو حالت چې هر سړی به په ځاني هر سړی به بل ته اوزګار نه چې ورته وګوري او نه به بل ته څوک ننداره کوي دا داسې رواج ده سخت رواج نو نبی صلی الله علیه وسلم خبرداری ورکو چې یا بني آدمانو سبا د الله په دربار کې به یو شان ولاړ یې بې جامو به ولاړ یې لویي مه کوئ په جامو لویي مه کوئ په پیزار لویي مه کوئ په خپل مال د الله دربار را روان دی عاجزي او خاکساري پکار ده دا بل حدیث پاک دی چې پیغمبر علیه السلام کله بیمار و او مانځه ته مخکې کېدی په خپله نه شو نو نبی صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله تعالی عنها ته وی یاره پلار ته ووایه چې صحابو له په جومات کې مونځ ورکي امامتي ورکي نو هغې ورته وی یاره د ما ابوبکر رضی الله تعالی عنه پړه کمزوری دی د پیغمبر مصلې ته که مخکې کېږي نو ټینګ به نشي او جاړي به او اواز به کمزوري ځکه چې د هغه ته به دا مخې ته کېږي چې په دې مصله به پیغمبر علیه السلام ولاړو او د هغه زړه کمزوری دی نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته بیا وی چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته ووایه چې مانځه ته مخکې شي بعد وی هغې سره دا فکر و چې حفصه رضی الله تعالی عنها یا دا نور زنانه خفه نشي چې ولې بل څوک یاد نه کو او د عایشې رضی الله تعالی عنها پلار یاد که ابوبکر رضی الله تعالی عنه نو بهرحال نبی علیه السلام فرمایل چې ګوره مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس ابو بکر رضی الله تعالی عنہ تا دا پیغام زما ورسوي چې خلکو لدی مونځ ورکي امامتي نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام د بیماری په حالت کې د پیغمبر علیه السلام په ژوندانو 15 ودی امامتي ورکړې وه دا شان دی د ابوبکر دا مقام دی د ابوبکر دا د هغه د خلافت دلیل دی چې په نبی صلی الله علیه وسلم پسې وروستو خلیفه هغه ابوبکر رضی الله تعالی عنه دی د ابوبکر سره مینه پیغمبر سره مینه ده د صحابو سره مینه پیغمبر پاک سره او الله سره مینه ده د صحابو دشمنی او بغض چې دی دا نبی سره بغض